السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په 400 کې د 8 کالو ماشومه خینا چې د غلط کار نه پس ډیره بې دردۍ سره قتل شوله. دومره غټ ظلم یې ورسه کړی دی چې د انسان بدن ورسه وبوږنیږي. خینا ماشوم یې څنګه قتل کړله او د پلار یې چا سره څه ذاتیات تعلقات وو او که نه. راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. دا زموږ خو خدای پاک دی چې په مونږ باندې د کاڼو بارانونه نه کوي، نه څه بل عذاب را باندې راولي. دا د چا د مخه، ځکه چې دې قوم دې خلکو د ظلم خط پار کړی دی. دوستانو، په 400 کې داسې کار شوی و چې دا وړه ماشومه وه، بار ته څه سودا پسې راوتې وه. دا ظالمان په مخه کې ورغلي وو، څه د لوبو شیزان یې ورته ښودلي وو، په چل ول یې بوتلې وه. لومبې یې ورسه په زور زبردستۍ باندې غلط کار وکړلو. بیا یې ورله وال کړل، په سر یې خو مخلې وه، سر یې دا کوپړۍ مکمل کټ وه او بیا یې پې تیزاب اچولی وو. تیزاب نه بعد یې په مرۍ ولا زور کړی وو، ساه یې تېویستلې وه. ډېر ظلم او زیاتې ورسه کړی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. پلار یې کلي کې ګاونډیان دي چې کوچیان ورته وایي، په هغوی یې دعوا کړې ده چې دوی نه علاوه بل چا دا کار نه دی کړی، ځکه چې دا نقش موږ ته دوی ښودلی دی. پولیس والا راغلی دي، تفتیش یې شروع کړی دی، خو اصل قاتل یې تر اوسه پورې لا ګرفتار کړی نه دی. عزتمندو، بس دی تر کوم پورې به موږ سره ظلم زیاتی کیږي، ځپلی کیږو به. د دې ظالمانو خلاف روزې ښه په کلکه احتجاج وکړئ چې دا ظالمان زر ته زره ګرفتار کړی شي او سرعام پانسي دې ورکړی شي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نور نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مده سره سبسکرایب کړئ. وګ وساټلی نشان وی چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.